چې سرسایه څه شی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې څرنګه زکات دا د انسان مال پاکي، دغه رنګ دا روژه د انسان جسم پاکي. خو بیا مونږ کمزوري یو، زمونږ نه کمې کوتاهي کېږي، زمونږ نه به بدنظري شوي په دا روژه کې، مونږ به دروغ ویلي په دا روژه کې، نور لغویات عبثیات تاشونه لډوګانې ګیمونه به هم کړي په دا روژه کې. نو الله تبارک وتعالی وفرمایل چې د دا روژې د پوروالي دپاره ما تاسو دپاره یو شی مقرر کړی دی چې هغې ته سرسایه ویل کېږي. وایي یو حدیث کې بل هم راځي زمونږ د رمضان المبارک دا روژې دا د اسمان او د ځمکې په مابین کې داسې ځوړند دي، حتی تر دې پورې چې کله دې ته صدقة الفطر او سرسایه نی وررسېدلې، الله تبارک وتعالی دا روژې نه قبلې. ګویا دا روژې پوره کېږي نه تر کومې پورې چې انسان سرسایه نی ورکړې ده. ما محترمو نو سرسایه دا د روژو دپاره یو پوروالی دی. او زه به تاسو ته یو خبره وکړم، سرسایې ته صدقة الفطر مو یو صدقه ده، د غریب دپاره فایده ده. او وخت یې کړی دی زما محترمو چې کله د اختر ورځ شوه، اذان فجر وشو او څنګه رڼایي ولګېده، صبحیي ولګېده، دغه وخت د دې سرسایې دی چې یو غریب، یو یتیم، یو مسکین د اختر پر ورځ را روان دی، یو ماشوم یتیم د اختر پر ورځ باندې را روان دی، هغه نورو ماشومانو ته ونه ګوري چې دې کپړې پاکې اچولې دي. یو غریبه کورنۍ دې ته ونه ګوري چې د پلانکي کور کره د اختر پر ورځ باندې راشن شته، زما په کور کې روټۍ هم نشته جي، پلانکي کور کې هلکه جي رسګولې تقسیمېږي، دلته زما دپاره څه هېڅ څه نشته. دا د دې دپاره الله تبارک وتعالی مقرر کړی چې ستا د اختر په خوشحالو کې ستا یتیم ورور، ستا مسکین ورور، ستا غریب ورور، ستا غریب ګاونډی په دا خوشحالۍ کې الله تبارک وتعالی شریکول غواړي. د ما محترمو او زه به تاسو ته د صدقې متعلق یو خبره وکړم. الله تبارک وتعالی چې دا ځمکه پیدا کړه نو داسې زنګېده، نو الله تبارک وتعالی د دې د استحکام دپاره، مستحکم کېدو دپاره په دې باندې د غرونو میخونه ووهل، نو دا ځمکه ټوله ودرېده. نو پرښتو الله ته وویل ربه داسې څه سخت شی شته چې د دې غرونو نه هم سخت دي. نو زما رب وفرمیل چې ها د دې نه سخت هم شته، د دې غرونو نه هم سخت شته. هغې ورته وویل ربه څه شی دی؟ زما رب اواز ورکړه هغه اوسپنه ده چې د غرونو نه هم سخته ده. پرښتو بیا وویل ربه د دا اوسپنې نه هم سخت شی شته. زما رب اواز ورکړه ها د دې نه هم سخت شی شته، هغه دا اور دی، اوسپنه او دا لوحه دا چې کوم دی نو ویلې کوي، ربه د دې اور نه هم سخت شی شته. زما رب اواز ورکړه ها د دې نه هم سخت شی شته، هغه اوبه دي، دا اوبه دا اور ختموي. ربه د دې اوبو نه هم سخت شی شته. زما رب اواز ورکړه ها اواز چې دا اوبه ختموي. زما رب بیا اواز ورکړه ربه د دې اواز هم سخت شی شته. زما رب بیا جواب ورکړه ها زما غصه ده چې په دا ټولو شیونو باندې سخته ده. د پرښتو بیا اواز ورکړه ربه ستا د غصې هم سخت شی شته. زما رب اواز ورکړه ها هغه د مسلمان صدقه ده چې هغه صدقه ورکړي، زما دا غصه پرې بندېږي. ټول څوک سره سبحان الله. زما د غصې هم سخت شی شته چې هغه د مسلمان صدقه ده. سلام